نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. نن زمونږ استادو د سبق اولنې ورځ ده. الله رب العالمین د انسانیت د هدایت د پاره آسمانی اخیرنی کتاب قرآن مجید نازل کړی دی او په قرآن مجید کې الله پاک د انسان د زندګۍ د پاره قوانین ذکر کړی دي. باغی کې د الله رب العالمین د طرفنا د هدایت طریقې او د گمراهۍ د بطلان وضاحت موجود دی. مومن ته د هدایت خپلول او د گمراهۍ نه د ځان بچ کولو حکم الله پاک فرمایلی دی. بیا چې کله د دې هدایت په مقابله کې گمراه خلق را پاسی او دا هدایت خرابول اوغواړي او د خپل گمراهۍ د خورولو تبلیغ او ترویج شروع کین، الله جل شانه داغه د مخنیوي هم ارشاد او طریقه فرمایلی ده. دغه طریقه په قرآن مجید کې د نبی علیہ السلام په حدیث کې د صحابه کرامو په زندګۍ کې تیر شوی موجود ده او دغه طریقې ذکر کله زمونږ استادو په مجالسو کې په مکاتبو کې په مدارسو کې کیږي. هغه ته ویل شي هغه طریقه د علم المناظره. علم المناظره اظهار د حق، احقاق د حق او ابطال د باطل ته ویل شي. مناظره کیږي د پاد اظهار د حق چې حق ظاهر شي، ثابت شي او واضح شي، او ابطال د باطل چې کم باطل دی چې دا د ختم شي، دا د ناکام شي او خلکو ته د ناقص او بیکار ښکار کړی شي. دا مناظره کیږي د دې لپاره. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی په خپل کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کې چې قرآن کریم کې 15 علوم بیان دي. اولنې علم علم الاحکام دی، دویم علم علم الجدل علم المناظره دی. دا مناظره د مناظره دا علم دا بعینه قرآن کی موجود دی. او زمنګ استاسو د مذهب مسله دا دا المناظره لنصرت الحق عبادت. مناظره د امداد د حق د پاره د اظهار د حق د پاره د عبادت دی. دا مناظره څنګه چې زمونږ استاد په معاشره او په دور کې رائج او مشهور دا د دین اولاندی سندن د موږ د علماو نه هم دا ثابت ده. قرآن کریم کې رب العالمین د حضرت ابراهیم علیہ السلام او د نمرود په منځ کې مناظره په سورت بقره کې ذکر کړی ده. ابراهیم علیہ السلام د الله د یووالي دعوه کوي چې الله یو دی رب العالمین. نمرود وی زه خدای یما ځان ته د خدای نسبت کی د رب العالمین نه انکار کوي. ابراهیم علیہ السلام د نمرود سره د الله په یووالي بحث وکړو. ابراهیم علیہ السلام دو دلائل وی او نمرود د خپل ګندا عقیدی د پاره یو بیکارا وسوسه پیش کړه. نمرود زه خدای يم ژوند کول او مړ کول ز کوم. ابراهیم علیہ السلام دو دلائل پیش کړل. په دویم دلیل باندې نمرود لا جواب شو. قرآن کې ذکر دی. ابراهیم علیہ السلام
مناظری په سورۃ الانعام کې د اومې پاری په اخره کې د ستورو عبادت کوونکو، سپوږمۍ عبادت کوونکو، نور عبادت کوونکو سره ذکر دی او اخره کې فرمایي وحاجه قومه، دی قوم او د په منځ کې محاجه او د دلایل بحث وشو. پاغي کې ابراهیم علیه السلام اغوی ته د غي د شرک تردید او قباحت وړاندې او بیان کو او د الله رب العالمین د وحدانیت دعوت یې اغوی ته بیان کو. دا د ابراهیم علیه السلام مناظره وا. په قران کریم کې د حضرت موسی علیه السلام واقعات تاسو تفسیر کې بار بار اوریدلې ده چې حضرت موسی علیه السلام د فرعون د جادوګر سره د الله د وحدانیت د اثبات او د فرعون د خدای د تردید د پاره مناظره وکړه. فرعون وی زه خدای يم، موسی علیہ السلام وی چې نه خدای زمون رب العالمین الله دی. فرعون جادوګر مناظرین راوغوستل. ابراهیم علیہ السلام په خپل باندې بذات خود مناظره کوي. ابراهیم علیہ السلام تعالی پاک فتح او کامیابی ورکړه او مقابل چې کوم خلق هغه شکست او خوړو. قران کې دا واقعا بار بار ذکر ده. دین علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نجران د عیسایانو سره مناظره ذکر قران کریم کې شته. نجران عیسایان په دې راغلي چې عیسی علیه السلام نه داسې کارونه صادریږي چې داغه د خدای دلایل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغي سره مناظره وکړه. کله چې په مناظره کې عیسایان لا جواب شو، بیا نبی علیہ السلام دی ته د مباهلی دعوت ورکو او د مباهلی په میدان کې د نجران عیسایان لا جواب او شکست خورده شو او نبی علیہ السلام پاغي باندې جزیه او ټیکس مقرر کو. دغه واقعا په قران کریم کې په سورۃ آل عمران کې بیان ده. نو مناظره نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی ده. دین علاوه په قران کریم کې رب العالمین نبی علیہ السلام ته د مشرکانو سره د مناظرې طریقه خي چې د خلکو سره مناظرې وکا او دغه مناظرې قران کریم کې تکرارن بیان دي. شاه ولی الله سے فرمایي چې په قران کریم کې په 5 علوم کې دویم علم علم المجادله علم المناظره ذکر دي. نو مناظره د دې اثبات په شرع کې موجود دي. د مناظرې په باره کې بعض خلک څه شکوک او شبهات لري. یو شبهه د خلکو دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال مناظرې کړي دي د کفارو سره کړي دي او تاسو مثال مناظرې کوي نن سبا دور خلک د مسلمانانو سره کوي. دا خبر یاد ساتل پکار دي چې په مناظره کې اظهار د حق او ابطال د باطل موجود وي. دا باطل که په صورت د کفر کې وي او که باطل په صورت د گمراهۍ کې وي، په دواړو صورتونو کې دا مناظره عبادت دی. کافر هم باطل او مسلمان غلط عقیده اختیارون کې هم گمراه او باطل، دواړو سره مناظرې کې فرق نشته. او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د خوارج سره مناظره کړی دا، حالان کې خوارج دا گمراه جماعت کې کفار نه دي، بیا هم سره مناظره صحابه کرامو کړی دي. دین علاوه زمونږ استاد د مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره مناظری کړی دي د دهریانو سره، د معتزله سره، د خوارج سره، د قدریو سره او د مرجئو سره، د ټولو خلکو سره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناظری کړی دي. صحابي مناظره، تابعی مناظره او د دین علاوه زمونږ استاد کابرین
اکابرین علماء دیوبند الحمدلله هغه هم د خپل دور څومره مقابل اهل باطل هغه سره مناظري کړي دي دې ته نه دي کتلی چې دا کافر مقابل دي او که دا گمراه مقابل دي مناظري یې کړي دي نو مناظره عبادت دی اظهار د حق د پاره مقابل جانب باطل په صورت د کفر کی وی او که په صورت د گمراهی کی وی مناظره کول وسرا شرعا د عبادت بیا په دې مناظرې باره کې بعض خلک دا یو شبهه لري چې مناظره وشي او په دې کې خو چرته هم چا ونه منل چې مثال ما شکست او خوردو او مثال زه پکې لا جواب شم آسان عام فهم جواب دادی چې ابراهیم علیه السلام نمرود سره مناظره وکړه نو نمرود خو ویلی نو چې زه لا جواب شم د نجران عیسیانو سره مناظره وشوه د نجران عیسیان خو مسلمانان نشول چې لا جواب شول موسی علیہ السلام مناظره وکړه فرعون ارس وکتل هغه خو لا جواب شي ایمان خوراو نلو شکست خوړل او ایمان راوړل دا ضروری نه دی عبادت دا مهنت دی په مقابل جانب باندې هدایت قبلول دا د مناظر ذمہ داری نه ده دا د پیغمبر او د مدعی دا ذمہ داری نه ده خپل خدمت وکا مقابل جانب منی او کنی منی خپل غال اخلاص کا او د مناظرې تعریفاتو کې به ان شاء الله تاسو تراشي چې د مناظرې تعریفاتو کې دانشتا چې په مقابل جانب به خامخاته تسلیمه حق ظاهره کا کمنی او کنی منی تا عبادت او اجر ملو شو تاسو مثالونه وي ابراهیم علیه السلام د سور عبادت کوونکو سپوږمۍ عبادت کوونکو د نور عبادت کوونکو سره مناظرې کړې دي چا پکې ویلي چې موږ ستا هدایت قبول کوو موږ مسلمانان شو بس چام نه دی ویلي حالانکه ابراهیم علیه السلام خپل ذمہ داری خلاص کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه دی ویلي موسی علیہ السلام ته نه دی ویلي عبد الله بن عباس ته نه دی ویلي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته نه دی ویلي نو د نن سبا دور د مناظرین دا مطالبه کول چې مثال تاسو ته مقابل جانب چرته منلی نه دی دا خبره دا مناظری په مقاصد کې نشته بل یو شبهه به خلک تاسو ته دا درکړي چې کله مناظره جانبین کوي یو دریمګړی په کېنوي چې هغه فیصله کوي چې د حق ته او کدا باطل دي مناظره کې یو دریمګړی په کار دی چې هغه دا فیصله کوي چې دا حق دو ګټلا او کدی بل او ګټلا نو دا خبر یاد وساتئ د دې دوه جواب دي یو جواب دادی چې دا دریمګړی به د کوم فریق سړی وي د علی السلام بوي د اهل سنت بوي او که د اهل کفر او د اهل بدع بوي که ثالث فیصله کوي د مناظرین وړاندې هغه فیصله کړی د چې د چا منګري هغه تټیک وي که مثال اهل سنت وي نو د اهل سنت دی ځکه خپل جماعت حق غني که مناظره کیو کنه کې دی خپل اهل سنت باندې ولار دی د عمل او د ژوندۍ خپل فیصله کې چې اهل سنت ټیک دي ځکه دی پکې قائم دي او که اهل بدع وي نو اهل بدع په خپل باندې فیصله کړی دا چې د اهل بدع او د جماعت د تقبل دي ځکه په دې کې دی ټینګ دی بل خو نه دي ځکه اهل سنت بیا وي یا به د اهل بدع وي دا ثالث او دریمګړی به د کم جماعت وي دا څه خونه شي کېدي چې مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا یو طرف تم نه دي د سرم دی او د سنداس نه شي کېدي خامخا به یو جانب سره یا به کفر او گمراهی سره او یا به هدایت او اسلام سره که هدایت او اسلام سره د مناظرې او نوړان دغه فیصله کړي په خپل عمل چې زما کم جماعت د دې تټیک ويم ځکه په ولاړم یو جواب دا شو چې ثالث او دریمګړی مناظره کې به څوک جوړي فیصله نه راځي یا به اهل سنت وي یا به اهل بدع وي یا به اهل اسلام وي یا به اهل کفر وي
که اهل اسلام وي د جانب دی خپل ټیک تسلیمي، که اهل کفر وي خپل جانب دی ټیک تسلیمي، که اهل سنت وي خپل جانب دی ټیک تسلیمي، که اهل بدع وي خپل جانب دی ټیک تسلیمي. دې ثالث تا څنګه مقرر کو؟ یو خو ثالث باندې اتفاق نشي راتلی. تبوی چې زما جوړ کا زبیم چې زما جوړ کا نه کېږي. دا سړی چې نستاوي نه زماوي خامخا یا به اهل بدع یا به اهل سنت وي. یو جواب دا شو. دویم ابراهیم علیه السلام او د پیغمبرانو چې مناظرې کړي دي په دې مناظرو کې ثالث نو درېمګړی نو چې درېمګړی نو هغه مناظرې ټیک دی قرآن کې موجود دي. نن سبا دور زمونږ نه درېمګړی ولې غواړي؟ پیغمبرانو چې کوم مناظرې کړي ثالث درېمګړی پکې نو. د هغې مناظرې ټیک دی قرآن کې بیان دي چې هغې کې درېمګړی نو زمونږ نه درېمګړی ولې غواړي؟ دا درېمګړي مطالبه کول دا ښکارا د تیښتې یوه لاره ده. کم سړی چې مناظره کې درېمګړي نه غواړي. موږ یو پیره یو پنډۍ کې یو پنجپیري سره مناظره کوله تقریبا 2012 کې. هغه پنجپیري چې کله ګیر شو وایي زه به مناظره کوم خو ثالث به کېنو درېمګړي همې وایه څوک به کېنو وایي درېمګړي به د کعبې امام قاری عبدالرحمن سدیس کېنو. سبحان الله مې راوستلې په تا دي او منلې په ما دي. د کعبې امام به ثالث جوړو. اوس د کعبې امام ته راوستی شي دا کېنولی شي استا په ژبه پیږي تاله وخت درکوي خو ښکاره د تیښتې لار د نه کوو. بل یو پنجپیري سره مناظره مو کولی مناظره به کوو خو دغه الفاظ دو چې د یو مضبوط جج مخې ته به کوو. مضبوط او جج او مخې ته صفا خبره مناظره نه کوو چې مناظره کې دا شرطونه څوک لګوي دا ښکاره خبره د تیښتې ده. ولی پیغمبرانو مناظرې کوي شرطونه پکې دا نه دي لګوي پکې څنګه لګي؟ صحابه کرامو تابعین کړي پکې دا شرطونه نه دي لګوي پکې څنګه لګي؟ دا د تیښتې دپاره یو مضبوطه لاره ده. نو په مناظره کې ثالث او درېمګړي مطالبه کول دا د تیښتې یوه لاره د دې هیڅ قسم ضرورت په مناظره کې نشته. بل بعضې خلک وایي چې دا مناظره دا شر او فساد دی. دا خبر ذهن کې یاد وساتئ مناظرې کول شر او فساد ختمول دي شر او فساد پیدا کول نه دي. ولی خلک لګیا دي د دوه جماعتونو خپل منځ کې اختلاف روان دي. که کله د خپل منځ کې عوام لګیا وي دې نه به انتشار او فساد جوړیږي او که کله د دواړو جماعتونو نمایندگان او علما را پاسي او په خپل منځ کې مسله په دلایلو باندې اوچیړي خلک به خاموشي مسلې انتشار او اختلاف ختم کو. مناظرات دا فساد جوړول نه دي فساد ختمول دي. چته سل کسان خبرې کوي او چته یو نماینده روړاندې کې خبرې کوي چته به دلیل عوام لګیاوي او چرته په دلیل باندې عالم روړاندې شو بحث وکي نو په دلیل باندې بحث او د یو جماعت د یو کس نماینده جوړېدل دې سره فساد ختمیږي فساد ورسره زیاتیږي نه. او بل مناظره د دې دپاره نه کېږي چې دا مقابل جانب دې زما طرف ته راووړي. د مناظرې په مقاصدو کې دا نشته. مناظره د دې دپاره کېږي چې د حق دې ظاهره شي که چاته الله جل شانه هدایت نصیب کړي اب دې هدایت او حق طرف ته وګوري په دلایلو سره دې به د هدایت طرف ته راووړي. او که د چا قسمت کې هدایت نی د دلایل اورېدو باوجود به هم دې په ګمراهۍ باندې پاتې شي نو دا به داسې شي لکه مثال د یهودو چې ګمراه کېدل سره د علم نه. نو مناظره دې دپاره نه کېږي چې مقابل جانبو دا دې ما طرف ته راوړي. دې دپاره نه کېږي چې مقابل جانب دې لاجواب شي یا دې شرمنده شي. مناظره کېږي د دې دپاره چې حق ښکاره شي خلکو ته پته ولي چې حق دا دی. اوس که چا تسلیمو که نه تسلیمو حق طرف نه به هغه ته اظهار وشي. دا د مناظرې هغه اثبات د مناظرې اغراض و مقاصد د مناظرې ثبوت
او د مناظرې فواید ذکر شو. بل د مناظرې جماعت او د مناظرین جماعت دا د اهل اسلام او د اهل سنت د عقاید مدافع او محافظ جماعت ته. مناظرین جماعت د اهل اسلام او د اهل سنت والجماعت د عقاید د ایمانیاتو د مسائلو د نظریاتو دا یو محافظ او مدافع جماعت ته. لکه څنګه چې د ملک د سرحداتو د پاره یو نظامی جماعت پکار دی چې د ملک سرحداتو خیال ساتي، چې په ملک کې شر او فساد خوريږي غم ختمي او د ملک حفاظت هم کوي. دغه مثال د مناظرینو د جماعت ته چې د دین اسلام د صحیح نظریات حفاظت بم کوي، خو که په دین اسلام کې څوک د ځان نه مسائل عقاید داخلي دا غیب ختمولم کوي. دا مدافع جماعت ته. یو د دین تبلیغ دی او یو د دین دفاع ده. د دین د تبلیغ د پاره مختلف شعبې موجود دي او د دین د دفاع د پاره دا مستقل شعبه ده. نو یو تبلیغ د دین دی او یو دفاع د دین ده. تبلیغ د دین مدارس کوي، تصوف کوي، مساجد کوي، دعوت و تبلیغ والے کوي، دا ټول تبلیغ کوي. او بیا د دې تبلیغ د دین نه بعد د دې دفاع ده. خلق مسلمانول دام ضروری دي، خو د خلکو د اسلام او د مسلمانۍ حفاظت کول دا بیا د ټولو نه ضروری دي. ځکه چې مسلمان نی دا کافر دی، اسلام ته داخلولی شي مسلمان بشي، خو که کله مسلمان وي او د دو په عقاید او نظریاتو کې کله فساد راغی نو دی به بیا مسلمان پاتې نشي، کافر به نشي، بلکې دی بیا مرتد شمار کیږي. ناول نو مسلمان نه کافر به بیا چې مسلمان شي کله د ایمان خیال او نه ساتل شي نو دی به د کافر نه بدترین درجه د مرتد تلال شي. د دې وجنه د دین اسلام د تبلیغ سره اهم او ضروری شعبه هغه د دفاع ده چې د دین اسلام د سرحداتو د ایمانیاتو حفاظت وشي. هغه حفاظت کوونکي جماعت ته ویل شي مناظرین، مدافعین د جماعت د اهل سنت، مدافعین د جماعت د اسلام. دا ضروری جماعت دي. د دې وجنه زمونږ اکابرین علماء دیوبند اوس هم نو د دین تبلیغ هم پکار دی، خو د تبلیغ سره سره داغي دفاع داغي نه بیا زیاته ضروری ده. او دا دفاع کوونکي جماعت دا د مناظرین جماعت ته، دا د علم المناظره جماعت ته، دا یو مستقل جماعت او شعبه پکار ده چې هغه د دین اسلام د سرحداتو او داغي د دلایل او د عقاید نظریاتو حفاظت وکړي. نو دا به حفاظت کوونکي څوک وي؟ علم الجدل، علم المناظره داخله. نو د دین اسلام د تبلیغ سره سره د دین اسلام د دفاع مستقل یو جماعت ته چې هغه جماعت ته ویل شي د مناظرې جماعت. زمونږ اکابرین علماء دیوبند الحمدلله په دارالعلوم دیوبند کې مستقل د مناظرې یو شعبه چلی چې هغه د اسلام او د اهل سنت په عقایدو باندې مستقل اغي متعلقي اغي مهنت کوي. خو کله باطل راځي د دلیل په میدان کې په اسلام او په عقیده او په مسله باندې نو دا جماعت بیا د هغې خلاف په میدان د مناظره کې ودرېږي او هغه باطل په دلیل سره جواب ورکوي. دا علم المناظره، علم الجدل دا انتهایی اهم او ضروری جماعت دی او انتهایی اهم جماعت دی. بل منګو تاسو ورېدلی دي کله چې کار اهم وي د داغي مرتبه هم اهم وي، ثواب اجر و قیمت هم زیات وي او داغي قربانی هم زیات وي. نن تاسو دنیا کې ګورئ دعوت و تبلیغ والا په آسانه باندې مهنت کوي، مدارس والا په آزاده مهنت کوي. خو کله هغه جماعت چې هغه احقاق د حق او ابطال د باطل کوي، غلط ته غلط وي او حق ته حق وي او د هغې پرچار او دعوت چلی، نو په دغه ځای کې مخالفین به د خپل هم وي او پردي به هم وي.
په کور کې به د پلار مخالفت کوي، مور به د مخالفت کوي چې مثال دی خلکو پسې خبرې مه کوه، د دې خلکو عقیده غلطه ده، خیر دی خو ته چا په سوایه ما مخالفت به په کور کې وي، مخالفت به په محله کې، په رشتہ دار کې، خپل خپلوانو کې، ولی ځکه دا کار ګران دی، اهم دی، او دې مخالفت ته که چرته چا کتلی دي هغې نه بیا کار پاتې شوي دي. دې وجې نه ضروري ده حق مسئله ته معلومه ده، غلط ته معلومه ده، حق ظاهره کا او د غلط تردید کا، دا طریقه د شریعت ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینی منور هجرت ولې کړی دی؟ شیخ التفسیر امام ادریس کاندیلوی رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکي، وی نبی علیہ السلام هجرت د دې د وجې کړی دی چې هغه به احقاق د حق او وسر ابطال د باطل کو. احقاق د حق د الله جل شانه د وحدانیت دعوت، ابطال د باطل د غیر الله د نور بوتانو تردید به کولو، په هغې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینی منورې هجرت وکړو. احقاق د حق او پکاري وسره به ابطال د باطل پکاري. تا ته چې کله حق مسله معلومه شوه، حق عقیده معلومه شوه، د هغې دلایل دې زده کړل، نو د غلط عقایدو نظریاتو نه به ته خلک ساتي، د غلط عقایدو نظریاتو چې کوم دلایل وي د هغې به ته جوابات کې، او دا زده کېږي په علم المناظره کې. خپل عقیده زده کول، د هغې دلایل زده کول، په هغې باندې اعتراضات شبهې سوي هغې دفع کول، باطل عقیده زده کول، د هغې دلایل پیژندل او د هغې تردید کول په دلیل سره، دا به زده کېږي په علم المناظره کې. نو دا علم انتهایی اهم دی، او بل اهم به په دې هم وي چې یو د دې تعلق اول د عقیدې سره دی او بیا دویم د مسلې سره دی. چې کله عقیده صحیح وي عمل به کار کوي، که عقیده صحیح نه وي عمل به کار نه کوي. نو علم المناظره په دې کې ذکر د خپل عقیدې او د باطل د عقیدې تردید دا کېږي، او د دې سره سره د خپل مذهب او د خپل عقاید و نظریاتو نه علاوه د مسایلو پہچان، د هغې دلایل او مقابل چې کوم شکوک او شبهات وي د هغې تردید دا زده کېږي. د دې وجه نه د علم المناظره دا انتهایی اهم او ضروري دی. نن زمونږ استاد د سبق شروع وه، الله جل شانه دې موږ او تاسو ته مزید د خپل دین د زده کړې او په هغې باندې عمل توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله.